السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام محترمو د رمضان المبارک اخیری عشره هغه شروع شوې ده. دا عشره یو خو په حدیث مبارکو کې راځي چې دا د اتکم من النار عشره ده، او په دې کې الله تبارک وتعالی د خپل بندګانو د جهنم د اور نه د خلاصۍ هغه عشره ګرځولې ده چې الله تبارک وتعالی انسان د جهنم د اور نه محفوظ ګرځي. بل په دې عشره کې ټولو نه لوی عمل چې کوم کېږي، لویه شپه چې کومه وي، هغه د لیلة القدر ده. او دې کې په احادیث مبارکو کې د دې ډېر لوی عظمت بیان شوی دی. په قرآن عظیم الشان کې الله تبارک وتعالی یو سورت القدر نازل کړی دی. قدر معنی د قدر و منزلت ده. د الله جل جلاله په نید باندې د لیلة القدر د دې شپې قدر و منزلت دی. په دې باندې الله تبارک وتعالی په دې شپه کې الله جل جلاله په نیکو اعمالو په عباداتو په بنیاد باندې ډېر لوی ثواب مقرر کړی دی. ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي لیلة القدر خیر من الف شهر. دا شپه دا د زرو میاشتو نه بهتره ده، او زر میاشت تقریبا علما فرمایي 83 کاله او 4 میاشتې تقریبا راځي. یو سړی په دې شپه کې عبادت وکړي نو هغه عبادت هغه تقریبا د 83 کالو او د 4 میاشتو برابر ګرځي. نو دا ډېره مبارکې شپې دي، د اخري عشره د رمضان المبارک. او بیا په دې کې د دې په وخت او ټیم کې اختلاف دی، هغه هم الله جل جلاله واضح کړی نه چې دا کومه شپه ده. و احادیث مبارکو کې راځي چې د اخري عشرې تاک یعنی 21مه 23مه 25مه 28مه په دې شپو کې الله تبارک وتعالی دغه د لیلة القدر هغه مبارکه شپه ایښې ده. دې د وجې د دې شپو خصوصي اهتمام پکار دی. اسم دا عشره د اخري عشره د رمضان المبارک دا ټوله د عبادت لپاره خصوصا مختص کول پکار دی. او بیا خصوصا په دې کې د محترمو د ماښام ماسخوتن د سحر منځونه دا با جماعت کول پکار دي، او دې سره سره ذکر و اذکار او تسبیحات کول پکاري. ځکه د لیلة القدر شپه شروع کېږي د ماښام سره تر سحره پورې وي. نو چې یو سړی با جماعت مونځ کوي د ماسخوتن او د سحر، نو دی د لیلة القدر هغه شپې څه حصه هغه باقاعده موني. دې د وجې د دې عشره کې خصوصا زما محترمو په دې ماښام مونځ وي او که ماسخوتن وي او که د سحر وي، دا با جماعت کوئ. تراویح با جماعت باقاعدګۍ سره کوئ، او دې سره سره ختم القرآن کې شامل شوئ. دا مبارک شپې ورځې دي، او بیا د دعاګانو اهتمام پکار دی. ډېرې مبارک شپې ورځې دي زما محترمو. دې کې الله تبارک وتعالی د خپلو بندګانو مغفرت کوي، دعاګانې قبلوي. دې لیلة الحکم هم ویلې کېږي، د فیصلو هغه شپه، ځکه الله جل جلاله په دې کې د بندګانو فیصلې کوي. نو دې د وجې د رمضان المبارک دغه اخري عشره، او بیا په دې کې د لیلة القدر هغه مبارکه شپه چې د هغې د عبادت فضیلت دومره دی چې انسان ته د 83 کالو سره پاسه او 4 میاشتې تقریبا د دې برابر اجر و ثواب ملایږي. نو ما محترمو د یو شپې په عبادت باندې تا ته د ټولې زندګۍ برابر د نیکو اجر و ثواب ملاویږي. دا ډېره لویه خبره ده. دې د وجې د رمضان المبارک د دې عشرې خصوصي اهتمام وکړئ. په دې کې الله تبارک وتعالی د منازلو په دې شپه باندې د ملائکو نزول کوي. تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم من کل امر. دې کې سلام هی حتی مطلع الفجر. زما محترم ملائک باقاعده راکوزیږي. دې د وجې علما فرمایي د دې شپې خصوصي دعا اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، دا دعا خصوصا په دې اخري عشره کې هر شپې ویل پکار دی. که پته نه لګي چې کومه شپه کې الله جل جلاله د لیلة القدر شپه هغه ګرځوي، نو چې انسان هره شپه څه نه څه اعمال کوي. او بیا خصوصا یو سړی پېشمني ته پاسي، چې پېشمني ته پاسي نو دې کې د 2 رکعاته نوافل، 4 رکعاته یا کم از کم 8 رکعاته چې کوم تهجد مونځ دی دا وکړي. نو انشاءالله ورسره دعاګانې وکړي، ذکر و اذکار وکړي، یقینا دی به د لیلة القدر هغه مبارکه شپه وموني. د دې خصوصي اهتمام وکړئ. په دې اخري عشره کې د تهجدو د ماسخوتن د سحر مونځ با جماعت کول، لږ تلاوت کول، نیک اعمال کول. انشاءالله الله تبارک وتعالی به دا مبارکه شپه زموږ او ستاسو ټولو نصیب وګرځوي. الله تبارک وتعالی دې د رمضان مبارک دا بابرکته میاشت هر کال په موږ باندې راولي، او په دې کې د الله جل جلاله ته نیکو اعمالو کولو توفیق راکړي. واخر دعوا ان الحمدلله رب العالمین.